السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دوستانو د تبدیلی حکومت چې کله راغلی دی نو د تبدیلی نارې والي دي، خو د اوسه پورې هیڅ قسمه داسې اقدامات ونه کړل چې موږ ته ښکاره شي چې واقعي په پاکستان کې او په صوبه کې تبدیلی رااله. او د هغې زنده مثال دا دی دوستانو چې په دې تاکال کې چې په دې ځوان باندې کم ظلم وشو، واقعي موږ منو چې د الګ پولیس ته او د پولیس ادارو ته کنځري کړي دي، نو د هغې سزا خو دا نه ده چې ته ماورای عدالت بغیر د عدالت د وارنټ نه هغه سړی گیر کې او د ګیرېدو نه پس هغه گیر کا هغه تاڼې ته بوزه، نو هغه ته بربنډی ولي. هغه ویډیو زه دلته نشم ښودی دوستانو، دومره د هغه بېعزتي شوې ده. نو په دې وخت کې د تبدیلی حکومت اقا د مخکینو حکومتونو په شانتي دا ووایي چې مونږ فلانې معطل کو بله ورځ به تاسو ګورئ بیا په ډیوټۍ باندې حاضر وي. ټیک شو جناب، خو اصل کې زمونږ زړونه او زمونږ ذهنونه به طور پاکستاني زمونږ ذهنونه او زمونږ زړونه او زمونږ ضمیرونه چې کم دي نو هغه مړه شوي دي. د هغې وجه دا ده دوستانو چې په امریکا کې د یو کس د ناحق قتل د وجې نه د امریکي پوره سیسټم یې تباه کړی دی. مونږ له پکار دا چې مونږ په دې باندې مکمل آواز اوچت کو او دا بدفلق او دا ګمراه سوچو چې کوم دا کفر کردار ته ورسو مونږ او تاسو چې آینده دپاره د یوازې د دې ځوان نه پرتوګ نه دی ایستی بلکې د پوره پښتون قوم نه پرتوګ ایستی دی. تا به دله سزا م ورکړی وي، هر څه به دې کړي وي، لیکن تا د ده ویډیو په سوشل میډیا باندې ولې وایر کوله؟ بېغیرته انسانه. په دې وجه باندې د تبدیلی حکومت په صوبه کې مکمل ناکامه شوی دی دوستانو. که هغه په هر قسمه بحران دی په صوبه کې، پولیس ګردي دوباره شروع ده. دا ستا هغه د تبدیلی والا پولیسو چې هغه به اوس د عام د پبلیک نه به هغه پرتوګ وباسي، دا د تبدیلی پولیس دی. دا خو لا زمونږ د زنانو د نارینهو سره دا حل روان دی. نو کمې زنانه مجرمانې چې په جیلونو کې دي د هغې باره کې چې کوم خبرونه راتله د هغو سره به لا څه کېږي. دا د تبدیلی حکومت دی او تبدیلي ستاسو مبارک شه. او بس هغه د مخکیني په شانتې بس اعلان وشو چې معطل شو او بس کاروایي شروع شوه. جانانه کاروایي نه، بلکې دا سرعام راوله او سرعام د ده نه پرتوګ وباسه د کومو پولیسو چې دا کار کړی دی. باقي زمونږ او ستاسو د ملک د سیسټم او د نظام خدا حافظ.